نننې زموږ ټاپک اف ډسکشن دی سیل ممبرین. نن موږ د سیل ممبرین په باره کې سټډي کوو. سیل ممبرین څه شی دی؟ سیل ممبرین سټرکچر څه دی؟ سیل ممبرین چې دی فنکشن څه دی؟ دې کې به موږ نن فلویډ موزیک ماډل سټډي کوو. نو موږ که ووایو چې ټول لیوینګ ارګانیزم د څه نه جوړ دي؟ دا د سیل نه جوړ دي. او د سیل مین فیدر چې دی هغه څه شی دی؟ هغه سیل ممبرین دی. سیل ممبرین کې چې دی ټول سیل ممبرین نه چې بغیر چې دی دا لایف ایگزیسټنس چې دی مونږ ووایو چې نشي کېدی نو هم ټیک ده. څنګه په دې کې چې دی په دې کې هوموسټیسس کېږي په سیل ممبرین کې. په سیل ممبرین کې جنیټک انفارمیشن چې سم دی هغه په سیل ممبرین کې کېږي. نو لیټس سټارټ وذ کمپوزیشن. د کمپوزیشن نه مونږ سټارټ واخلو. نو کمپوزیشن چې دی سیل ممبرین چې دی دا د دوو مین نه جوړ دی. اولنی دی هغه پروټین چې دی د پروټین کنټریبیوشن پکې دی 60 نه 80% پورې ده. بیا پکې لیپیډز دی. لیپیډز کنټریبیوشن چې پکې دی نو هغه پکې 20 نه 40% پورې دی. او دا لیپیډز چې دی دا ان د فارم اف فاسفولیپیډ او کولیسټرول موجود دی په دې کې. بیا پکې دی کاربوهایډریټ دی. کاربوهایډریټ چې دی ګلایکوپروټین او ګلایکولیپیډ په فارم کې 2 نه 10% پورې موجود دی. سیل ممبرین ته موږ سیمی پرمیبل ممبرین وایو. دې سلیکټیو ته وایي مطلب چې دی دې ته چې څه شي ضرورت وي مونږ نو هغه چې دی هغه ان کوي او اجازت ورکوي او کوم ضرورت نه وي هغه چې دی هغې اجازت نه ورکوي. دا څه نه جوړ دی؟ دا فاسفولیپیډ بایلایر نه جوړ دی. فاسفولیپیډ بایلایر چې دی دا فاسفولیپیډ بای چې دی دوه فاسفولیپیډ لییر نه ساز دی. د دې چې فاسفولیپیډ اوس څه شی نو دا یو فاسفولیپیډ دی. ته مونږ به دا یو فاسفولیپیډ اوس وایو. نو فاسفولیپیډ چې دی دا د دې دوه پارټس دي. اولنی فاسفیټ هیډ دی او دویم چې دی فیټي اسید ټیل دی. نو فاسفیټ هیډ چې دی دا هایډروفیلک دی مطلب واټر لاوینګ دی. واټر لاوینګ دا فاسفیټ هیډ چې دی دا څه دی؟ دا واټر لاوینګ دی. دا چې دی دا واټر ګلوکوز دې له څه شی ورکوي؟ دې له اجازت ورکوي. دا شی دی دا پولر دی او واټر او ګلوکوز څه شی دی دا هم پولر دی. نو دا چې دی دا واټر لاوینګ دی هایډروفیلک دې ته وایي. او بیا چې فیټي اسید ټیل دی دا کومه ټیل چې دې ته څه وایي؟ فیټي اسید ټیل دی څه شی دی؟ دا هایډروفیلک دی مطلب واټر هیډ دی. واټر چې دی دا واټر هیډ دی واټر نفرت کوي. بیا چې دی دا بایلایر چې دی دا داسې دی. دا چې دی د دې دا کومه چې دی دا هیډ وي نو دا به آوټ وړي. آوټ وړ مطلب بهر طرف ته وایي. دا هیډ به دا به بهر ته وي او دا فیټي اسید ټیل چې کومه دي دا فیټي اسید ټیل به چېرته وي؟ دا به ان وړي. د دې په باره کې مونږ لږ نور ډیټیل کې وایو. دا دې دا کومه فاسفولیپیډ نو دا مونږ په څه کې وایو؟ فلویډ موزیک ماډل. نو فلویډ موزیک ماډل چې دی دا په دې کې مونږ اول څه شی وایو؟ فلویډ موزیک ماډل. دا په دې کې اولنی دی کولیسټرول. کولیسټرول چې دی دا څه شی کوي؟ کولیسټرول دا کومه دننه چې پکې کومه موجود دی انورډ کوم چې موجود دی دا کولیسټرول دی. دا څه شی کوي؟ دا فلیکسیبیلیټي ورکوي. د سیل فلیکسیبیلیټي ورکوي او بل څه شی ورکوي؟ ریجیډیټي ورکوي. فلیکسیبیلیټي ولا په کم ټایم کې ورکوي دا کولیسټرول دی. دا دننه کومه چې پکې دي دا چې دی دا انورډ چې پکې کومه دي دا کولیسټرول دی. نو دا والا چې دی فلیکسیبیلیټي په کم ټایم کې ورکوي. فلیکسیبیلیټي کله چې موسم ګرم وي هیټ چې کله ټمپریچر چې دی هغه هیټ کي نو دا په ټایم کې ولا څه ورکوي؟ فلیکسیبیلیټي. او ریجیډیټي والا په کم ټایم کې سیل ورکوي. ریجیډیټي والا په ټایم کې ورکوي په کم ټایم کې چې ټمپریچر کول ډاون وي نو په ټایم کې ولا څه ورکوي؟ ریجیډیټي والا ورکوي. بیا دا چې دا ګلایکولیپیډ دی. دا ګلایکولیپیډ چې دی دا څه شی جوړ دی؟ د کاربوهایډریټ او د لیپیډ نه ساز دی. ګلایکولیپیډ چې دی دا څه شی جوړ دی؟ د کاربوهایډریټ او د لیپیډ نه ساز دی. بیا پکې چې دی بل پکې دی ګلایکوپروټین. دا ګلایکوپروټین څه شی جوړ دی؟ ګلایکو مطلب کاربوهایډریټ دی. پروټین د کاربوهایډریټ او د پروټین نه ساز دی. بیا په دې کې چې دی داسې پروټین پکې دي. په دې کې چې دی دې دا سټرکچر چې دی اول مونږ دا هیر کړو. نو دا سټرکچر چې دی دا فلویډ مطلب چې دی دا فاسفولیپیډ پکې شي دا فلویډ په پام کې مطلب چې دی فلوټینګ کوي پکې. او دا پروټین چې پکې دا موزیک مطلب چې دی موزیک ګډوډ پیټرن مطلب بې ترتیبه. نو دا پروټین پکې شي دا پکې بې ترتیبه دي مطلب دلته پروټین دا ګورې کله ښکته دی کله بره دی. نو دا داسې دی لکه د کاڼو دیوال چې څنګه وي کمر کله بره لګېدلی کله ښکته بې ترتیبه لګېدلی. نو داسې دا هم دا پروټین څه شی دا بې ترتیبه پکې.
نو دا پروټین بیا په دې کې څه شی انټرنزیک پروټین چې دا په دې کې کوم چې انټرنزیک مطلب نن نه پته لګي انټرنزیک چې انساید وای دا په دې کې انساید او یو دی ایکسټرنزیک پروټین چې دا آوټساید دا انټرنزیک دا انټرنزیک بیا دوه قسمه وای چې یو پول انټرنزیک مطلب چې یو سره نه بل سره پول انټرنزیک او ځینې پکې چې نو هغه پکې چې پارشلی لګ یو طرف نه او بیا چې دا ایکسټرنزیک چې ایکسټرنزیک دی سایډ دا سایډ دا څه دا ایکسټرنزیک پروټین دی بیا چې مونږ ویل چې CO2 او اکسیجن چې دا نان پولر دي او دا کومه فیټي اسید ټیل چې مونږ ویل دا هم نان پولر دی نان پولر چې دا علاوه نو دا چې CO2 او اکسیجن چې دا په دې کې دا کولای شي په دې کې موومېنټ کولای شي په دې سیل ممبرین کې دا موومېنټ کولای شي خو بیا چې مونږ ګلوکوز او واټر چې دا پولر دی نو پولر چې دا په دې کې موومېنټ نشي کولای د دې فیټي اسید ټیل کې چې دا بیا موومېنټ نشي کولای نو چې موومېنټ نشي کولای نو د دې لپاره بیا څه شی دا یو چینل دی یو پات دی کنه یو لار ده ولا او هغه چې دا کیری کوي دا په بلډ ته چې دا کیری کوي او دا په کم پام کې کیری کیږي دا په پیسو ترانسپورت کې کیږي مطلب چې دلته چې کنسنټریشن اف ګلوکوز یا واټر چې زیات دی او دنه سیل کې چې دا کم دی چې کم دی په ګلوکوز او پروتین ګلوکوز او واټر چې دی لیول چې بهر زیات دی او په سیل کې دنه کم دی دا څه شی چې هاي کنسنټریشن د لوور کنسنټریشن ته دا پروتین چې دا ګلوکوز او واټر چې دا کیری کې دنه راوړي دا چې دا په کومه کې کیږي دا ډایرکټ په دې انټرنزیک پروتین کې کیږي او په فیټي اسید په دې فیټي اسید ټیل کې چې دا ځکه نه کیږي چې ګلوکوز او هایدروجن سي واټر څه شي دي دا چې دا نان پولر دي او نان پولر چې هغه نه کیری کوي نو دې وجه دا په څه شي کې کیږي دا په پروتین کې کیږي بیا دې لپاره چې دا واټر لپاره چې ځان پروتین استعمالېږي واټر لپاره چې کوم پروتین استعمالېږي هغه ته ایکوا پورین ترانسپورت ویل کېږي ایکوا پورین پروتین ورته ویل کېږي د واټر لپاره د ګلوکوز لپاره استعمالېږي د دې الټه چې د دې الټه چې د دې یو دې الټه چې هغه اکټیو ترانسپورت چې په سوډیم پوتاشیم پمپ کې کېږي سوډیم پوتاشیم پمپ چې دا په نرو سیل کې هم کېږي هغه بیا چېرته بل ویډیو کې انشاءالله هغه دغه کو سټډي کو ممبرین کې بل ټایپ ترانسپورت کېږي هغې ته سایټاسس ویل کېږي سایټاسس څه شی دی دا چې دی transport across the membrane کیږي دا شی کوي دا ویکیول چې دا ترانسپورت کوي across the membrane د دې نه ترانسپورت کوي د دې پر د دوه ټایپس دي اورنه د اندوسایټاسس اندو مطلب چې دی هغه انسایډ دی سایټاسس مطلب سیل انسایډ سیل چې دا ترانسپورت کیږي ا دې چې دا اندوسایټاسس څه شی دی ا دې اگزامپل نه پیګوسایټاسس کله چې بیکټیریا د بیکټیریا نه چې کله وایټ بلډ سیل او ویکیول دغه کې چاپیر کې هغه چې موومېنټ وکړي انسایډ سیل ته نو دې څه شی دی پیګوسایټاسس بیا اګزوسایټاسس دی اګزوسایټاسس چې دی هغه اګزو مطلب دی آوټسایډ سایټاسس مطلب سیل آوټسایډ سیل به دا چې دا موومېنټ کېږي لکه نیورو ټرانسمیټر چې دی دا یو کیمیکل دی دا چې دی د سیګنل په بانک کې چې دی دا آوټسایډ چې دی دا څه شی کېږي ویکیول چې چاپیر شي او آوټسایډ چې دی سیل ممبرین څه شی وشي دا میسیج وړي بیا د دې فنکشن کې مونږ چې دی دا سټرینث دی سټرینث مطلب چې سهارا ورکوي سټرینث چې مضبوطیاله سپورټ سهارا ورکوي او پروټیکشن چې دی اگینسټ د څه شي ولا ورکوي اگینسټ د جرم د پروټیکشن ورکوي دا چې د دې په ذریعه باندې چې دی دا دغه ته پلانټ یا انیمل ته چې دی دا دغه نشي وتلی دا کومه انسیکټ یا څه شی دا چې دی د پنجه یا وایرس څه شی دا ورته نشي وتلی بیا موږ ویل سیمي پرمیبل دی نو سیمي پرمیبل چې دی دا څنګه دی نو سیمي پرمیبل موږ ویلو چې دی دا کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې دی دا په دې کې چې دی موومېنټ کولی شي خو ګلوکوز او واټر پکې نشي کولی نو کاربن ډای اکساید او اکسیجن پکې څنګه موومېنټ کولی شي نو چې دی دا کاربن ډای اکساید او اکسیجن نان پولر دی او دا فیټي اسید چې دی دا فیټي اسید ټیل دا هم نان پولر دی نو دا موومېنټ کولی شي خو دا ګلوکوز او هایدروجن واټر چې دی دا
پولر دی او دا دغه چې دا نان پولر دی پولر او نان پولر یو بل کې موومنټ نشي کولی دا چې په څه شي باندې وکړي انټرنزیک پروټین کې چې دا د دې لپاره یو پورین یي هغه چې دا ترانسپورټ په دې کې هیلپ ورکوي بیا چې سیل ریکګنیشن اینڈ امیونټي سیل ریکګنیشن دا چا په مدد سره کوي سیل ریکګنیشن چې دا ګلایکولیپیډ او ګلایکوپروټین د دې په مدد سره چې دا سیل ریکګنیشن کولای شي سیل پہچان کولای شي بیا امیونټي چې دا هم چې دا سیل د وایټ بلډ سیل چې د دې کار سره امیونټي مونږ کنټرول کوي نو هغه چې دا چا په مدد باندې یو سیل چې دا پیژني چې دا بکټیریا سب بل چې دا سیل لپاره هارمفul یا چې دا موږ د سیل حصہ نه ده دا د ګلایکولیپیډ او د ګلایکوپروټین په ذریعه باندې د دې پہچان او د امیونټي دا کنټرول کولای شي وایټ بلډ سیل چې د ګلایکولیپیډ او د ګلایکوپروټین په ذریعه باندې د دې امیونټي مونږ لا کنټرول کوي امید لرم چې زمانه نه لیکچر بتاو ته یاد شوی خدا حافظ